غریب سړی چې کوم دی هغه عام روټین کې چې کوم دی هغه خپلو بچو له وګټي خپل نور دغه لپاره کې خپل اوس کوم شی هغه پوره کړي. عوام بالکل داسې غلی ناست دی، دې حکومت داسې غلی کېنولی دی د عوام چې بالکل عوام ډوغکې نه کوي او هغوی چې خدای دې په سم تبۍ راولي چې هغه پېټرول یې ختم چې زموږ اعمال دي زموږ د اعمالو نتیجه ده. السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه یم دین محمد مومند او دا وخت تاسو ګورئ پرایم ډیجیټل کهاني. وفاقي حکومت یو ځل بیا د پېټرول قیمتونو کې چې دی اضافه وکړله او په عوام باندې پېټرول بم راګزار کړو. د پېټرول نه دی قیمت 414 روپۍ نه بره شول او دغه شان د ډیزل قیمت هم 414 روپۍ نه بره شولو. دې نه مخکې وفاقي حکومت چې دی پېټرول مصنوعات کې چې دی اضافه کړې وه. یو څو ورځې مخکې دغه شانتې وفاقي حکومت د بجلۍ قیمتونو کې کمی وکړه او یو یونټ کې چې کم دی 1 پیسه کمه کړله. یعنې عوام ویلې چې یاره دا موږ پورې خندا وکړه. کله چې دوی ریټونه زیاتوي نو تیزۍ سره زیاتوي او چې کله کموي نو بیا د پیسو په حساب کمیږي. دې حوالې سره عوام څه وایي، عوام نه به موږ تپوس کوو. موږ دا وخت په یو پېټرول پمپ کې ولاړ یو. عوام دې حوالې سره چې کوم دی ډېر زیات تشویش لري چې یو نه بله ورځ چې دی د پېټرول مصنوعات قیمتونو کې چې دی اضافه کېږي او پېټرول مصنوعات قیمتونه چې کله زیات شي نو هغې سره نوره ګراني هم راځي. راځئ موږ سره موږ دا نور ملکونه خو لګیا دي هغه پېټرول ریټونه کموي او دې له اثر زموږ چې کوم ملک دی هغې کې ریټونه روز بروز لګیا زیاتېږي. یوازې دا پېټرول نه نور پښتونو اشیا وغیره وګورئ، تاسو نور شی نه وګورئ نو په دې کې هم لګیا دی اضافه کېږي لګیا دی. او یو غریب سړی چې کوم دی هغه عام روټین کې چې کوم دی هغه خپلو بچو له وګټي خپل نور دغه لپاره کې خپل اوس کوم شی هغه پوره کړي. که یو سړی دی هغه وکړي بار رکشې ته یا نور دغه ته هغه دونه ریټونه هغه های شوي دي چې هغه د استطاعت نه وتلي دي او هغه چې کوم دی ځان نه شي پوره کولی. څه کلاټي خو دا یو غریبۍ دا یو موټرسایکل وغیره چاته یي نو هغې لپاره پېټرول اویلیبل دا پېټرول پکې واچوي. مخکې به دا وځان چې سړي به 100 روپۍ پېټرول وکړو ځان کم از کم یو ورځ دی به بیا وچلم. اوس خو د خیر سره پېټرول روزانه کېږي، نن دا بیا دا ګران شوي تقریبا 100 روپۍ دا 416 نو دا کم یو انصاف دی چې 416 روپۍ ټول رسېدل دا به خیر خلک څه کوي. دا راته ووایي چې عام روټین کې به تاسو څومره پېټرول اچول او نن هم څومره واچول؟ ګورې چې عام روټین کې موږ به چې رالو نو کم از کم موږ به 1 لیټر اچو 2 لیټر به واچوو، هغه ریټ ارزانه. اوس چې موږ دونه استطاعت نشته چې اوس موږ لیټر هم نشو اچولی. اوس په دې باندې کوم ځای ته لاړ شمه؟ دا خو الټه پلټه بوج دی، دا غټ بوج دی، دا خو نور هم لګیا دي بوجونه اچي لګیا دي. مطلب حکومت مکمل طور باندې ناکام مکمل طور باندې دی نه خو ښه دی زه یم چې یو بل سړی دلته کښېنئ دا خو بالکل ناکامه دی. عوام احتجاج ولې نه دا احتجاج خو موږ هم عوام ته دی لګیو، موږ خپل هم عوام ته لګیو چې تاسو راوځئ چې موږ احتجاج وکړو. عوام بالکل داسې غلی ناست دی، دې حکومت داسې غلی کېنولی دی د عوام چې بالکل عوام ډوغکې نه کوي او هغوی بوج په بوج اچوي، هغوی دا سوچ یې نه کوي، هغوی سره سوچ نشته دی چې یار دا څه حساب کتاب دی، دا څه کېږي څه نه کېږي. پهله به 2 روپۍ چې دی ګران شو عوام به راووتو احتجاج به وشو اخوا دېخوا لین دین به وشو. هغوی اوس دومره ډنډې منډلې دي چې عوام څه چې بچې هم نه راوځي، څوک به راوځي؟ عوام ته به ریلیف څنګه ملایي؟ عوام ته به څنګه ریلیف ملاوېږي؟ عوام ته همداسې ریلیف ملاوېږي چې دا پېټرول ارزان کړي موږ ته. زموږ بال بچ دي وروره، کور کې حساب کتاب دی وروره، اوړه کم ځای ته لاړل غوړي کم ځای ته لاړل، بس حساب کتاب دغه رنګې دی. څه چلو کړو وروره موږ به څه وکړو؟ بس هغه الله هم شته دی نو الله نه بغیر خو نور څوک نشته. بیا ګران که 14 روپۍ عالمي منډۍ کې چې دی ارزانه شو ته پاکستان کې ګراني کې څه وایي؟ زموږ اعمال دي زموږ اعمالو نتیجه ده. جیسے عوام ہوتا ہے اس کے تحت اللہ کا فیصلے بیچتا ہے. عوام باندې څه چل شوی دی چې نه احتجاج کوي او څوک نه ګرام کوي؟ عوام دي کوم دي کنه چې بس عوام تنگ عوام دي 90 کی 92 کی 95 کی به کوم دي عوام به کوم دي چې نه به څومره راوتل پېټرول به څومره راوتل عوام خو دې کومه ماشاءالله اوس کوم دي بدونه دي چې به قوت خرید چې کوم دي جواب ورکو به قوت आवाज هم کوم دي ختم قوت आवाज خرید के साथ قوت आवाज भी ختم हो गया. وفاقي حکومت کارکوونکي حوالې سره بس وفاقي حکومت هغه خطر کوي کړي چې بس دا عوام سره چې کوم دي بس خو ریلیف ورکوي او دا ورکوي. پنجاب ګورنمنت کوم دي خو روان دي पंजाब गवर्नमेंट से خیبر پختونخوا هم د پاکستان حصہ ده کنه बस के भी के तो थोड़ा सा हट कर है ना چې خدای دې په سم تبۍ راولي چې هغه پېټرول یې ختم چې تبۍ پرې راشي بیا خو چې ختم چې ښه دی که نه چې ختم شي بیا خو به د ژوند نه پایه ودرېږي. پایه ودرېږي نو ښه د دې نه خو راودرېده ښه دي. عوام احتجاج ولې نه کوي؟ عوام یې غر کړی کیلو نستنې ورته وایي ټول یې خراب کړي دي. یو کوم د سړیتوب ماده نه ده پاتې. دا راته وایي چې کله پېټرول ګرانېږي نو د احتجاج په ځای خلک راځي او دغه کوي دا زیات اچوي دلته چې دی بیا د شپې دومره راشي چې دي هغه زیات اچوي. دا داسې پکار دي دا خلک د ویشتو قابل دي. مزدورۍ وړی راوړی پوه شو
تاسو ته خو ډېره زیاته سخته شوله مخکې چې تاسو چا نه 100 روپۍ یو ځي پورې اخیستلې اوس به د هغه 200 به هلې داسې به وي که نه یاره بالکل همغه پیسې ورکوي د پېټرول 1000 روپۍ لیټر چې که نه هغې مولې همغه سل راته یم نو ولې ځای بیا ورسره چې ستاسو پکې بس والله چې مجبوري ده نه نو تاوان چې کېږي بیا خو سړی نه ځي که نه بس څه کوي مونږ وایو چې په یاره غواړم چې 100 روپۍ وګټو او دغه لپاره نو د ورځې څومره مزدوري کوې ته یاره به شکر دی مخکې به چې 1800 1900 کېده اوس 1100 روپۍ خو سار نه څه ګزاره کېږي پکې بس والله ګزاره نه کېږي قرضدار یې راوړی واده دې کړی او بچي شته مال نه خو دوه بچي نو څنګه ګزاره کېده خو ډېره سخته بس ده څه کوې چې 100 روپۍ مرسته کړې نو 150 روپۍ میاشت وله بس ګزاره کوو دي څه به حکومت نه به څه غوښتنه کوي بس حکومت نه راغوښتنه غواړو چې دا پېټرول لږ ارزان شي او ډېره ګراني ده خاله څه به وایي عوام خو ډېر سخت غوسه او خفه دي او احتجاج هم نه کوي لکه دوی ته پکار دي چې احتجاج وکړي خو چې کله دوی ته پته ولګي چې یاره پېټرول ګرانېږي نو هغه شپه به راشي او ټول پېټرول پمپو کې بیا دومره خراب راشي چې څوک پېټرول هم نشي اچولی مونږ عوام چې کوم یو که نه عوام بې حسه یو سر دا ګناه ټوله زموږ د عوامو ده دا د فام سینتالیس حکومت دی دې ته مونږ هېڅ هم نشو ویلی که څه وایو نو وایمه ډبیمه نور مونږ سره باقي عوامو سره د دې څه علاج نشته عوام که راوځي هغې دومره ویرولي دي دومره ګبړو کړي دي چې هغې سره د خپل حق د اخیستو هغه لاره نشته که هغې راوځي چاته ډېر فریاد کوه احتجاج کوه سوشل میډیا د ټول هر څه نه ډکه ده خو د هغې هېڅ اثر په دې حکومت باندې نه کېږي دا حکومت چې دی دا بې حسه دی دا ناکامه دی دا راته چې عالمي منډۍ کې وایي تېل ارزانه شو او پاکستان کې ګرانېږي تاسو دې ته په کم نظر ګورئ په عالمي منډۍ کې چې تیل کله یا ګران شوي نو دي په موږ باندې ګران کړ د هغې نه علاوه په عالمي منډۍ کې نن هم چې کوم متاثره ملکونه دي هغه وګوره په هغې کې یا لیول هماغه دی د پټرولو موږ تیار نه شو دې ته چې یاره موږ به د عوامو نه دا سرمن په کومه طریقې سره وباسو د عوامو نه د سرمن د ویستو موږ صرف حکمران چې دي دوی صرف بانه ګوري چې یاره کومه بانه موږ د جوړېږي چې بس عوامو باندې چاړه کېږدو او د دې نه سرمن یې وباسو یعنې وفاقي حکومت چې کوم دی هغه عوام د ریلیف ورکولو کې مکمل طور باندې ناکامه دي مکمل ناکامه دی په دې کې خو اړو شک شوبه نشته تر ننه پورې چې څومره موږ سره بس همدغه خبرې دي چې خبرې کوو احتجاج د خروجونه نور د هغې نه علاوه موږ چې څه کوو بس موږ سره دغه دی چې په هغه شپه باندې راوځو او پېټرول ځان ته د 1,000 روپو واچو د 500 واچو چې 2 ورځې ورباندې زموږ تېرې شي ډېره مهرباني बिल्कुल ये पेट्रोल ग्रान छोड़ू पेट्रोल अर्जानी बिना जे कम शी 2-3 रुपए कम की और जे ग्रान की खबर आवर है ग्रान के मुंगा ढेर ज्यादा मसला नु बफाले बाय करानी जॉब को मुंग उसके कमरे मुंग ज्यादा पेट्रोल वारा हम ना चाहिए غریب سړي ته ډېره سخته ढेर ज्यादा सस्ता से पेट्रोल ने दीदा पेट्रोल बो जे हर यो शे तासो बतई हर यो शे ग्रान शी नो तासो नो रेट नो गो हर यो सीस रेट हो गरे पेट्रोल जे कम दे ग्रान शो हर यो शे होता है ग्रान وفاقي حکومت وایي چې یاره موږ د بجلۍ ریټونه کم کړه فی یونټ چې کم دی یو پیسه هم کم کړو دا خو ډېر غټ ریلیف ورکړه دې باره کې به څه وایي सर वाकई जे ढेर घट रही है यो रुपए نه یو یونټ کې یو پیسه नो यो पैसा सर لکه 1000 یونټ چې خرڅ کړي که نه نو 10 روپۍ شولې دا ریلیف شو सर نو بس هغه حکومت وایي که نه خنداش وجی بس اسه عوام غرق دے نو چاته اس فرق نه پریودي لکه زه نه وایم حکومت وایي که نه موږ هم سر د حکومت وایو بس اسه گپ دی غریب سړی چې کم دی بس پکې خراب دی سر دا څنګه به عوام به څنګه ریلیف به څنګه ملاوي عوام سر نو پکار دی چې عوام چې کم دی یو دی شي اوس پېټرول ګران شي په پمپ باندې چې کم دی لینو نه موږ پکار دی چې سټرایک وکړو موږ یو ریکویسټ وکړو چې یار موږ نشو افورد کولای موږ الټا چې کم دی راشو دلته ټنګې ځان له کوی نو عوام په خپل هم نه کوي ګرانو کتونکو تاسو د عوام خبرې واورېدلې چې پېټرول مصنوعات قیمتونو کې د اضافې نه بعد عوام څه رایه ده نو عوام دې باره کې ډېر زیات تشویش لري عوام دا وینا ده چې پېټرول قیمتونو اوچتېدو سره نه صرف چې دا چې پېټرول او ډیزل ګران شولو بلکې دې سره به د ګرانۍ نور طوفان هم راځي او هر شی به ګرانېږي نو هغې وفاقي حکومت ته دا درخواست کړی چې خدای دپاره پېټرول مصنوعات په قیمتونو کې چې دی هغه کمې راولي او عوام له سره ریلیف ورکوي دا وجې زموږ د نن ویډیو آینده به د نن ویډیو سره ستاسو په خدمت کې بیا حاضرېږو تر هغې پورې موږ له اجازت راکوئ د لوی الله په امان